بسم الله الرحمن الرحیم د جبه دغه کا چاپیو کې ان شاء الله سو پته لګي باب د په بیان د هغه روایتو یذکر من ذم الرأي چای کې مذمت کړي شوی دی ذکر د مذمت د رائے پیجنې خپل خیال خپل سوچ خپل فکر خپل علم تشوا وتکلف القياس او جوړول د قياس نو بعض حضرات وی چې امام بخاری په دې باب هغه چا باندې رد کړي چې کوم د قياس ته حجت شرعي وي لیکن دا خبره صحیح نه ده ځکه چې عن قریب امام بخاری رسو یو باب کې دیو باقاعده یو باب راوړي ورای کې بده داخل چې دا قياس کم دی دا حجت شرعي دی او بیا باقي ما نور روایتونو پیش کړي قياس باقاعده حجت شرعي دی او باقي باندې باقاعده ان شاء الله دې دلایل ذکر کړي نو په دې اعتبار سره موږ وایو لکه ګوره صفحه 1088 رومبه کرخه کې راځي باب من شبه اصلا معلوما باصل مبين چې تشبیه د اصل معلومو کې په اصل مبين باندې دا قیاس دی کنه لکه تشبیه د اصل معلوم روایت دی چې هغه سره راغی او نبی پاک چې زما په دې بچی شک دی لکه نه ماته تل نه ما خزه ته تل دی نبی علیہ السلام ورته خان دشتي تخیل بیاو په کی هغه بچي واقعي اوخته یا مرتضی خپل تا وسنګ دی داسي خاکستره پکې چتر راغی کله بر چتر راغی نو دې ته قیاس وی کنه مقصد د امام بخاری دی ځکه دا دی چې یو قیاس دی چې هغه مستنبط دی د قران نه سنت نه اجماع امت نه دا قیاس حجت شرعی دی البته قیاس مکلف چې د ځان نه جوړ کی رابری نه قران کې نه حدیث کې نه اجماع امت کې نو قیاس معتبر نه دی جی وقول الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم مو ورپسې کېګا دغه خبرې چې تاسو خدای علم ني جی وبه قال حدثنا سعيد بن زليل قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن صالح وغيره عن ابي الاسود عن عروه قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه جزعا ولكن ينتزع عنه مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برايهم فيضلون ويضلون بس حضرت اوروی چې عبد الله ابن عمرو ابن العاص منګه ټول حج لتلو نو ما د عبد الله ابن عمرو ابن العاص واورد چې سمعت النبي صلی الله علیه وسلم او نبی اسلام نه فرمایي چې الله پاک لا ينزل العلم الله نو باس د علم د سینې د علماونه بعد ان اعطاكموه پس هغه نه چې الله تاسو له درکړي وي انتظام فراخ کلو سرا لا ينزل مطلق ده مفعول مطلق ده ان الله لا ينزل العلم انتظام بعد ان اعطاكم الله نراخ کی د علم پر اخلو د سنونا فد دې چې تاسو علم درکې ولكن ينتزعوا عنهم ما قبض العلماء بعلم لیکن اباسی د علم الله د مخلوقنا سره د قبض د علماونا په علم د دوی سره اغلو العلماء چې وفات شینو مرشي جو علم ور سره لاړ شي فیبقى ناس جوان نپاس خلق جاہلان یستفتون نو دیو بلا تپوز مسائلو کئی فیفتون برائهم دی ورطا فتوی پخبر رائے سرور کئی فیضلونا تیشوا نو دی گمراہ کئی خلق لرا ویضلونا نو پخبر گمراہ شی تیشو مولانا پخبر گمراہوی نو خلق گمراہ کی بس دادی شاوی عمر ابن العاصوی اور ووی فحدثت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث ما حضرت عائشہ تا چې بیبی دا حضرت سے بوا ما وته بیان کړو بس عبد الوارث مری سے وپوښوي
اور وہی دا حدیث میں اشیاء بیتا بیان کر بس او دی کی یو کال تیر شو سکا یو کال تیر شو ثم ان عبداللہ بن عمر حج بعدو بیا دین پست یو کال رستو عبداللہ بن عمر بیا حج راتا اور وہی چدلان میں حضرت عاشی سخا راشمات اتوی سوک سوک حج لتی لیے ما عبداللہ بن عمر اللہ سم دے وی گورا آیو کال چتا ما تمخ کی حدیث ویلو کنا تا چې عبداللہ بن عمر بن العاص دا روایت داسې وي نو ګوره بیا ته تاسو کله توثیق وکا بیا ته تاسو کله توثیق وکا انو چې دې لاړ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص ته وی نو هغه اق الفاظ یو کال مخ کی ویلو په ترتیب ورته بیا وي سبحان الله یا الله دې څومره حافظي دې بزرګانو ثم ان عبداللہ بن عمر حج بعد یو کال پس حج راغی فقات عاشیو یا ابن اختی اخوریا انطلق الى عبداللہ عبدی سخلاشا فاستثبت لی منه الذي حدثتنی منه توثیق فاستثبتنا توثیقو کا توثیقو کما دے پارا دی عبداللہ ابن عمر ابن العاص دغه روایت تامات بیان کړو کال مخ کی فجیت زرالم دې سخا فسالتو ما ته تاسو کا فحدثني بي کا نحو ما حدثني دا سیرات ترتیب سره بیان کړل کې یو کال مخرجي راته بیان کړو فاتيت عائشه عائشه به صغرا علم فاخبرتها فعجبت لقد عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو العاص په زکاوت باندې ډېر لوی تعجب وکړ فقات والله لقد حفظ عبد الله ابن عمرو قسم می دی په خدای چې واقعي عبد الله چې حافظ د حدیث دی او نبی پاک نے خیاط کړی دی الله اکبر الله دې مونږ ته د علم په عمل سره د حافظي سره نصیب کړي وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت الاعمش قال سالت ابا وائل هل شهدت السفينه قال نعم آیت جنگ سفین ته حاضر شوی او يقول التحويل وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن الاعمش عن ابي وائل قال سعد بن حنيف يا ايها الناس اتهموا رايكم على دينكم لقد رايتني يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم رددته وما وضعنا سيوفنا على عاتقنا الى امر يفزعنا الا اسهلنا بنا الا امر داسې تامخ کې ویل ده او ما ته پرې بیا ویما خلاصو ظفر ثوړي سال ابن حنیف وی چې یا ایو الناس اتهموا رأیکم علی دینکم معنا اے مرګرو متهم وګڼئ خپل رایا په دین خپل باندې په مقابله د دین یم جنگ سفین ده کنه نو ستا په سره کې خلای چې جنگ وکړه د بل پر اده کې چې جنگ پکار دی اے سړیا ستا چې په ذهن کې کوم رائے راځي اتهموا غلط وګڼئ دارایا متهم کې غلط وګڼئ او جی جنگ کے برخوان اخلائے ولقد رأيتني يوم ابي جندل او ما ته یاد د اغرض د ابي جندل چې موږ معاهده کول او دې پات کړو کې راغلو ولو استطيع کی می طاقت وې ان ارد امر رسول الله لرددت چې ما د هغه فیصله رد کول مشوا ٹھیک شو لیکن منګه رد نکړه زمون پزړه کې راځي تاسو مظلوم دی پات کړو کې دی او دی ورته بیا واپس کیونه مړ به کی یو مسلمان حفاظت خو فرض دی دا وزن پرای کړه خو نبی پاک زموږ واپس کوم نو موږ پرای متهم کړی بیا دویمه خبره وما وزانا سيوفنا على عاتقنا او موږ چرته نیوی اخی توري په خپل وګو باندې الا امر يفزعنا اے لپاره د یو داسي مقابله د یو داسي امر چې منګه پریشان کوي رسوا کوي یری الا اسهلنا بنا مگر دې تور باغ کارونه مونږ ته آسان کړو یعنی موږ باغ جنگ وکړو نو فاتحین غانمین بشلو الا امر نعرفو چون پیجنده غیر حاضر دا جنگ سفین چې ده د دې په حقیقت موږ نه پوهیږو اوس دې کې موږ توري په وګو باندې نه راوړو قال امشوي قال ابو وائل شهدت سفین تشوا سفین تا حاضر شما وبئست صفون سفین تا فلان ما صفون بدو مر صفونه د جنگ پکې بدو
قال ابو عبد الله اتهموا رايكم يقول ما لم يكن فيه كتاب ولا سنه ولا ينبغي یعنی خپل رائے متهم کړي سمانا سو پر چپای کې قران او سنت ني ولا ينبغي له ان يفتي او چې قران او سنت مؤید ني نو فتوم نه ورکول پکار هغه فتوا ورکو چې قران او سنت نه مؤید وي قربان. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى او لم يجب یا لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس. توجه کرنا بھائی امام بخاری داوی چې پیغمبر علی السلام نه بچا چې څه مسلې تپوس وکړه او پای کې په حضرت سے وਹੀ نو راغلی نبی علیہ السلام په ماضی خبر رائے او په قیاس جواب نه ورکاو بلکې التبوی لا ادري یا به جواب نه سکوت کاو انتظار د وਹੀ تا. نو دارنګي یو مسله قران او سنت پر انا کې تا ته معلومه وی نو اوې وایا او چې نه معلومه نو بل ته رجوع کا یا جواب کی توقف کا. باب دې بیان دا غسی چې نبی علیہ السلام یو سالو چې تپوس به کې دیش مما پغه مسائلو کې لم ينزل علی الوحی چې وي په نور راغلي فیقول حضرت بلا ادري ما ته پته نشته الله اکبر او لم یجب یا به جواب نه ورکو حتا ينزل علی الوحی چې وي پرالا ولم يقل برأي ولا بقياس حالانکه پیغمبر علیہ السلام فرای محض او په قیاس جواب نه دی ورکړي د قولی بما اراک الله الله ورتوینو کنا څنګه سورته نساء آیت ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحكم بین الناس بما اراك الله چې فیصلو کې خلق بمن کې هغه طریقې چې الله تاسو خود نه کړی دا جی. وقال ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت. بس درو په بار کې حضرت قیاس نو نه جنگاو جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول مررت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وابو بكر وهما ماشيان فاتاني وقد اغمي علي فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فعفقت فقلت يا رسول الله وربما قال سفيان فقلت اي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اعزي في مالي كيف اصنع في مالي قال فما اعجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم امته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. باب دې په بیان د تعلیم د پیغمبر علی السلام خپل امت ته چای نارینو کې زنانو مما دغه علومنا علمه الله چې الله وتخودنه کړی و ليس برأي ولا تمثيل دا د حضرت رائے محض نه و او نه دا د حضرت قیاس محض بلکې د حضرت فیصله چې سمروي الله په خودنی او دای په تعلیم وي قربان بالتعشى. وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الرحمن بن الاصبهاني عن ابي صالح ذكر عن ابي سعيد قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما ناتك فيه تعلمنا مما علمك الله فقال سمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعنا فاتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن امراه تقدم بين يديها من ولدها ثلاثه الا كان لها حجابا من النار فقالت امراه منهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين قال فعادتها مرتين ثم قال واثنين باب قول او دا بتاته فصل اول کې راشي ابتدا کې باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق وهم اهل العلم. باب دې په بیان دې خبره چې نبی علیہ السلام فرمایلو همیشه به یو طائفه زما په امت کې چې غالب وي په حق باندې هغه به اهل علم وي. مطلب د امام بخاری دا شو چې ظاهرین علی الحق هغه نو اهل علم دي معنی اهل رائے او اهل قیاس نه دي. معلومه شو چې دا غلبه معتبره غلبه د علم ده جی. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي ظاهرين حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون. وبه قال حدثنا اسماعيل عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني حميد قال سمعت معاوية بن ابي سفيان يخطب على قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خير يفقهه في الدين وان معنا قاسما ويؤتي الله ولن يزال امر هذه الامة مستقيما حتى تقوم الساعة او حتى ياتي امر الله عز وجل. باب قول الله تعالى او يلبسكم شيئا. الله ګوره امام بخاری وی چې قران عظیم په سوره انعام کې د الله ناراضگی په مخلوق ذکر کړي
نو آئی کې د او یلبسکم شیعا یا بتاسو لا ګډ وډ کی په مختلف الخيار ډلو باندې مختلف الخيار ډلې نو طالبانو مختلف الخيال به تسرازي چې رائے اور قیاس محض قیاس مکلف وي چې رابري د قران او سنت نه ني او چې کله قران او سنت اجماع اور قیاس مؤید منهما وي بیا په دې کې اختلاف درایو ناراضي یلبسکم شیعان دغه ته وي چې تاسو رب الله او وی شي په مختلف الخيار ډلو کې هغه هغه چې هر سړی خپل رائے امام وګرځي جی. وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال اعوذ بوجهك من تحت ارجلكم قال اعوذ بوجهك فلما نزلت او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان اهون او ايسر باب من هاتان اهون او ايسر یعنی دا اخر کې دا دغه نه شیان ويذيق دا عذاب دی خدا د مخ کو عذابونو په نسبت باندې آسان دی ځکه چې د دې روغ کې دي شي د دې حفاظت کې دي شي خدا مخ کې عذابونو حفاظت نشي کېدی جی. باب من سب اسلم معلوما باسلم مبين قد بين الله حكمها ليفهم السائل. ګور مولانا صاحبہ باب من شبه اسلم معلومه باب دې په بیان دغه چا چې مشبہ کړي دي اصل معلوم په اصل مبین باندې دا قیاس دی. اصل معلوم هغه قیاس کې او مقیس علی اصل مبین کې چې یو خبره چې هغه بالکل واضح ده هغه مقیس علی کې او بل خبره پاغي باندې قیاس کې تیشوا نو قیاس کول د اصل معلوم په اصل مبین یعنی مقیس علی چې واضح وي نو دا د پیغمبر سره نو ثابت دی. نو معلومه شو چې هغه قیاس چې مؤید بالعلم وي او قران او سنت سره وي نو هغه قیاس جائز دی جی. وفي قال حدثنا أسباب بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من عورة قال فإن فيها لورقا قال فأنا ترى ذلك جاءها تسنگ پوری چنه مور داسه نه پلا ویشي ارق النزاها دا رگ دی چې بدی اوخي کې د آبا او د اجدادو نه براغلي نو حضرت ولعل هذا ارق نزاو دا استاد پلانان نکونو رګي چې اوس دی وخت را وخت کړي شو ولم يرخص لو في الانتفاع من حضرت اجازت ورنک په نفي د بچي په دې نسبت سره تخیل ورته په دې نسبت سره اجازت ورنک چې دې الګنا دې نسبت نه او د نسب نه نفي وکا بلکې اثبات یو کې پاسه معلوم پاسه مبین سره وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فماتت قبل ان تحج فاحج عنها قال نعم حجي عنها ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيه قالت نعم قال اقتل الذي له فان الله حق بالوفاء. روزه کې قياس وکړه د ادا د دین عبد ادا د دین الله په دین د عبد باندې کہ دین د عبد ته ورکای نو دین الله ول نه ورکای جی. باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما انزل الله لقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومدح. باب د بیان د اجتهاد فی اجتهاد القضاء یعنی کوشش کول معنی یاد کا کوشش کول د فیصله بما انزل الله اجتهاد معنی محنت جهد. باب د بیان د دې خبرې چې کوشش وکا په فیصله کولو په قضا باندې بما انزل الله یعنی بما انزل الله په قضا کې په فتوا کې مپرېږي دا جی. ځکه الله وی هر هغه څوک چې فیصله بما انزل الله نکي دې ظالم دی. په دې معلومه چې امام بخاری د حکم دو ترجمه واغسته
چې کوم په سورته مائده کې درې ځای راځي ومن لم يحكم بما انزل فاولئك الكافرون کی الته حکم اعتقادي واغسته ومن لم يحكم بما انزل الله فهم ظالمون دا حکم قولی واغسته چې اعتقادن د خدای حکم څوک نه مني خو کافر دی او کې اعتقادن خو مني خو عمل کې کوتاهی ده یا فاسق یا ظالم دی جی ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها او پیغمبر علی السلام تعریف کړو خاوند د علم حين يقضي بها چې کله دې په علم فیصله کوي او يعلمها او بلته خي لا يتكلف من قبلي د ځان تکلف نه کوي یعنی ځان نه جوړخ پکې نه کوي دې شو غنا ومشاوره الخلفاء او باب د بیان د ترغیب د مشاورت د مشرانو د خلفاو د حکامو وسوالهم اهل العلم او د تپوس د اهل علمنا معنی په یو باب کې چند مسائل شو یو دا چې قضا کی اجتهاد پکار دی اجتهاد مراد مهنت او مشقت چې ستا قضا د خدای په حکم موافق وي بیا دغه عالم فضیلت چا په خپل علم فیصله کوي او دیم هغه مشاورت ته خلفاو یعنی عمرا دی په خپل مابین کې مشاورت هم کوي هر خبره په مشورې کول پکار دي ماشاءالله بعض مدارسی پای کې مدرسین محترم ایټول راجم کی په هفته کې یو ورځ مشوره کوي لدی هغه مدارسو نظم نسخ ډیر ښه چلیږي صفکار دي کوتای شي دي او کم شي خل چای کې مخ کې لاړ شو کم شي بد دي چې پریګو وغیرہ وغیرہ وفي قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق واخر اتاه الله حكمه فهو يقضي به ويعلمها قد مره وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن النبي عن المغيرة قال سأل عمر بن الخطاب عن املاس المرأة وهي التي يشرب بدنها فاتنا املاس المرأة وفيه کنا بچے نا تمام غرزول په پښتو کې ورته یو ټکی وي خو زما ساوري دي پاره پیاز ورته فقال ايكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا فقلت انا فقال ما هو قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد او امة فقال لا تبرح حتى تجيئني لا تبرح من دلت اوسا زما حتى تجيء بالمخرج فيما قلت تردی چې تا ته په دې باندې شاهد پیش کړه جی فخرجت فوجدت محمد بن مسلمه فجئت به فشهد معي انه سمع النبي فشهد ما یا غراغه ما سره گوي وکړه چې دیم د حضرت نه دغه څه مسله اوریدله قربان دتا يقول في غرة عبد او امة تابع ابن ابي الزناد عن ابيه عن عروة عن المغيرة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم نبی علیہ السلام اخبار کړو په دې چې تاسو کې بداسه خلق راځي چې کوم قومونه مخ کې تیر شوی دي هغه چې کوم عادتونه اختیار کړو تاسو کې به خلق داسې وي چې دای په نقش قدم باندې روان دي حتی کې بعض روایتو کې راځي چې یو بدبخت دای زماني په مور سره مخ تور کړی نو دې امت کې بم داسې وي او واقعشته اخباراتو کې راغلي دي چلو وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي زيد عن المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تاخذ امتي باخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله كفارس والروم قال ومن الناس الا اولئك وبه قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ابو عمر صنعاني من اليمن عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن النبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا حجر ذب تبعتموهم قلنا يا رسول الله جوهر ذب ټیک دې کې یو سره په جوهر د ذب د نشوي نو تاسو هم ورپسې ننوزه اگر چې ننوته نشي نو دمره دغه اتباع په طریقې د تعقد او د مبالغه ثابتې دي باب اسم من دعا الى ضلالة او سن سنة سيئة لقوله ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم باب اسم من دعا الى ضلالة یو باب دې په بیان د اسم د هغه چا چې خلق لا شرک گمراهي ضلالت تبلی د داسې سړي بس جرمي او سزا به یو او سن سنة سيئة اسم من سن سنة سيئة
او بیان د ګناوالي دغه چې چا په یو قوم کې یو غلطه طریقه راځ کړی وي او بیا خلک پاغي باندې عمل کوي تی شو پاغي مطلب دغه دی چې یو سره چاته گمراهی دعوت ورکی نو دی گمراه ته د مزل د ضلالت ګناه به ملاويږي یو سره چاته غلطه طریقه اوخی نو دغه غلط طریقې خودن کی تا دتن کی گناہ به ملاویږي خودتن کی په غلطه طریقې او د گمراه شوی د گمراهی چې کوم سزا ده اب په خپل ځبانه سوی پورا به پای کې وس کمه ناراضي وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرقد عن مسروق عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفلا منها وربما قال سفيان من دمها لانه سن القتل اولا باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دیرشم سفارش شروع شو خیر مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والانصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر باب ذکر النبي صلى الله عليه وسلم باب ما ذکر النبي صلی الله علیه وسلم باب په بیان دا روایتو چې پیغمبر علی السلام ذکر فرمایله دي یو وحظ على اتفاق اهل العلم او ذکر دا ترغیباتو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړی دي په اتفاق د اهل علم سره چې لا تنازعوا اختلاف نه کوي دریم مسله وما اجمع للحرمان او بیان د هغه سیز چې په کوم مسلې باندې آل حرمین یعنی آل مکه اور آل مدینہ آپ جمع شي تیشوا وما کان بها اور هغه عمل چې په مدینه کې وو یو صلی الله وما کان بها او ذکر د هر هغه چې دی په مدینه کې بس څه من دا د ما کان بیان دی من مشاهد النبي صلی الله علیه وسلم چې مشاهد د پیغمبر علی السلام دی والمهاجرین والانصار اصل مصلی النبی محراب والمنبر او منبر او قبر د حضرت ٹھیک شو اوس توجه کا دیوان بالله موږ له عمل توفیق راکې نو ډېر خوان بږي چې یو خود اتفاق د اهل علم دا سبب د امن د ملک دی چې اختلاف راشي تبعی پیدا شي وماذ مال الحرمان پدې کې باس دی چاہے امام بخاری د دې عبارت څه مطلب دی بعض خلک وایي چې ماذ مال الحرمان المکه والمدینه مطلب دا دی چې جماع امت حجت خوده او فقط محصور دی باغه مسائل باندې چې مکه او مدینه والے په متفق وي او که غیر د مکه او د غیر د مدینه وي نو دغه اجماع بني لیکن علما وی چې نه امام بخاری دا مطلب نه دی مقصد د امام بخاری ترغیب ورکول دي په عمل د هغه مسائلو چې آل حرمین پاغي متفق وي بس حجت ته اشاره نه کی نفسي ترغیب دی چې چر یو مسلې باندې تاسو اتفاق کوئ نو بهتر خبره ده چې آل حرمین علماونه مشوره په واخلې او چاري په کومه خبري متفق شي نو پاغي باندې عمل وکړي دا ترغیبات شو درېمه خبره په مدینه منوره کې د حضرت کوم مشاهد دي جمعهونه دي کم ځای کې حضرت ناس کړه تلې دي او پای کې لکه مسجد د نبی صلی الله علیه وسلم روزه د نبی علیہ السلام منبر او محراب د پیغمبر علیہ السلام آپ کې ذکر دي جی وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي عن عربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام فاصاب العربي وعاق بالمدينه فجاء العربي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيني بيعتي فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء فقال اقيني بيعتي فابى ثم جاء فقال اقيني بيعتي فابى فخرج العربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المدينه كالجير تنفع خبثها وينزع طيبها وينزع طيبها وينصع الصادقه او برقرار ساتي دغه پاک خلق جی
وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر بن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس قال كنت اقرئ عبد الرحمن بن عوف فلما كان اخر حجه حجها عمر فقال عبد الرحمن بن لو شهدت امير المؤمنين اتاه رجل فقال ان فلان يقول لو مات امير المؤمنين لا بس ګوره دا حدیث تاسو مخکې ویلو کنه یاد دي درته ډېر وګدو دا آیا سره چراغ په مینا کې ورغی چې عمر سے مرشه نزبا حضرت طلحه خلیفہ کوما چاوته مر اختلاف وی وسړیا موږ نه په پټه ابوبکر خلیفہ شو چا په کې جنگ وکړ د عمر د وفات نه مسلم موږ ابو طلحه خلیفہ کو سو په جنگ کوي د چراغ عمر سے ته عمر سے وزو اوس ما خام تقریر کو صحابه ورته چې نه دلته خو ناپوهه خلقوم دي تا نه خبره غلطه نشر کی نو به تر خبردار چې مدینه ته چلاړ نو ول تقریر ادا کړي چنانچه عمر سے چل طلاق پرمبه تقریر ادا کړو یاد کا شابه او دغه تقریر ما هم کړو او دغه تقریر ما هم کړو کله چې انتشار او خطرات د تقسیمو دغه چې پاز ما دغه حدیث پیش کو ما دلته کې ټول خلق ناسي طالبان کشران مشران عوام ما دې استاد په خبرو نه پوهیږي تاسو به یو خبره کوي دی به تنه بل څه اخلي زه کمرې بندې کمرې ته ځم البته مشوره کو انور خبره خو چې ما کړې بیا د وی مې کړې او خبره علماء چې هغه د فیدی خبره تا خیال ورته نمام دغه حدیث پیش کړه چې داسي عام مجالسو کې د مشرانو خبره مکوي کشران به تنه غلطي فیدی واخلي جی قلت لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاء الناس ويغلبنا على فإن الموسم دا حج دا موسم حج دے حج دے جمع کری دی رعاء الناس ناپویا خلق ويغلبنا على مجلسك او غالب بشستا په مجلس یعنی الکان دی نو دی وټول مخ کې راشي بډاګان به ترسو پاتې شي فيطير بها كل مطير فامهل حتى وا بلزیتانا هر خبره الوتل شوی معنی رواني بکی نشر بکی دا خبره تانا مخی عوام متذنب فزان فوق کړی دي حتى تقدم المدينه دار الهجره ودار السنه فتخلص باصحاب رسول الله ترتیب پر راشه مدینه ته دار الهجرت او دار السنت دي ويحفظوا مقالتك او التب لوی علماوی چې دغه مخی خبرو کې استا وینا استا خبره باغی محفوظ اوساتی او دغه اصل مقصد او غرض او مصداق آب معلوم کی جی وينزل على وجهه فقال والله لا أقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة قال ابن عباس فقدمنا المدينة فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم وفيه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن أيوب عن محمد قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان مشققان من قطن فتمخط فقال باق أبو هريرة يتمخط في القطن لقد رأيتني وإني لا أخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مقصيا عليه فيجيء الجاي فيزور رجله على حضرت ابا اور فرمائی چې په ما باندې یو زمانو چې دوه کپڑے وي او شو کنه موري سیوانو كنا عند ابي هريره تواره صوبان ممشقان من قطان دو جامیوی رنگ کړشي وي او د کتان کپڑے سربونه ونه فتمخت پوزه پکې پاکه الله اکبر پوزه پکې پاکه کړه فقال بخن واه ابو هريره يتمخط في الكتان پوزه شروع کې په کتان کپړو کې دا وګوره تاسو اخره په ابو هريره د کتان پرمبال کې پوزه پاکي الله ویلا قد رأيتني ما تر یاد یا غرضی وإني لأخر زبر اغددما فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حجرة عائشة منبر نوالی دی دیوال دی حضرت عائشة دی ذکر با قدم منی شو اغسطه چه فازم با دلوگی نبو ارتاو شو مغشیان علی بیوشو بشم فیجیو الجائی را بغی او سڑے فیضو رجلو علا نقی زمان پسر پی اخفا کی خدا ویرات ابو گمان کو چه انی مجنونم چه لیوانه ما لیوانه شیما د دې وځما په سټه خپل کې خو د چې دې بیا ونه راکېږي
وما بي من جنون ما من لیوانتوب نو فما بي الا الجوع بغیر د لوګ نه فما بل شنو ادبر طاقت نو چې تلې د لوګ نه ورتاو شو دوه حالات یاد داس وخت چې زه غریب ما ډوړې نه ملاوي دا انند کتان په کپړو کې پوز پاپ کو نو موږ ته دا ذکر نه کړی چل وفي قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عباس قال سئل ابن عباس شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا منزلتي منهما شهدت من الشيخ فاتى العلم الذي عند ذلك ابن سلط فصلى ثم خطب ولم يذكر اذان ولا اقامه ثم امر بالصلاه داخلكم تاسو مخ کې چلو وجعل النساء يشرن الى اذانهن وخلوقهن فامر بلالا فاتاهن ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء ماشيا وراكبا وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا هفتي پرز براته هر هفته کې مخکې موږ چنو عن هشام بن النبي عن عائشه قالت لعبد الله بن الزبير ادفني مع صاحبي ولا ادفني ما بخخکی بچویا ما صواحبي سرد صواحب زمانہ چکم زکی امهات المؤمنین دی ولا تدفني مع النبي صلی الله علیه وسلم فروزی مبارکی کې ما نه خخای فی البیت فإني أكره أن أزكى زبد گرم چې أزكى اے د خلق په نظر کې د پاکیزه ښکارا کړی شو چې بیا آخرت تعریفونه کوي زما وان هشام بن ابي ان عمر ارسل الى عائشه اذن لي ان اذني لي اجازت را کماتا ان ادفن مع صاحبي دا وګد حدیث څنګه نا کتاب جناز کې مونږه عمر سے زوی لے گلا چلاک شا ورطا کی سا اجازتی نما روزی مبارکی کی خخ کہے کہ اجازت نہیں نو عام مقبرے کی بیان میں خخ کہے جی فقالت ای واللہ آؤ اللہ بان میں قسم دے چتال درکم دا دے ہاں قال وكان الرجل اذا ارسل اليه من الصحابه قالت لا والله لا اوصرهم باحد ابدا وبه قال او ذکر وہی نور خلقو کله بچ حضرت عائشہ تو سوکولے گا چیر دی روزی مبارکی سره موږ له قبر زیرا کا ولا اوسر بیادن ابدا سمانا نمخ کی کوم په ځان باندې یو کس اچره ماندا غزما کور دی زو په کې ځان خخوما هغه زو په کې دا مزال یې خېره لیکن بیا عمر سے تو ورته جی وبه قال حدثنا ايوب بن سليمان قال حدثني ابو بكر بن ابي ويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب اخبرني ان بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فانا اتي العوالي والشمس مرتفعه زاد الليل عن يونس وبعد العوالي 4 اميال وبعد العوالي لروالد عوالي چې د مدینې نه سلور میلو یا 3 میلو یا 4 میلو مکه ته ځي وبه قال حدثني عمرو بن زرار قال حدثنا القاسم بن مالك عن جعيد قال سمعت صعيب بن يزيد يقول كان صعب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدنا او ثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه سمع نبی اسلام په زمانہ کې مد او ثلثا بمدكم اليوم یو مد یا دو ثلث دنی مد په زمانه سره ها وقد زيد في أزياد شعره سمع القاسم بن مالك الجعيدة وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو سمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة ثنايا فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو المولى المصلب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع على أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين العبتين طابه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وبه قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر شاتنا وبه يعني النبي عليه الصلاة والسلام جمعات او د قبلي بمنځ کې او د منبر د جمعات دیوال د قبله او د مصلا د رسول صلی الله علیه وسلم ممر رشاتو او سوال دی چې ممر رشاتو پتی کو سیدا نه کیږي نو خبردار چې د منبر او دیوال د قبله په منځ کې ممر رشاتو او دې سره مصلا خوا نو علا قدر المصلا چې سمریونو داسې و دي یادا چې د مصلانا
ماورا او دیوال په منځ کې ممر شات دې پر مثلث او دا دیوال دې دلته ممر شات دی جی. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن خمس بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على الحوض. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال سبق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فارسلت التي اثمرت منها او وامدها الحفياء الى ثنية الوداع والتي لم تزل التي اثمرت منها دا ازمرت ما چې تازی کړه شو دی او خانونا بس جمله خلاصه کا اوس و امدها او هغه مقدار د منډي سو د حفیان سنیت الوداع پورې والتي لم تزمر امدها ثنية الوداع الى مسجد بني زريق وان عبد الله كان في من سبق. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عيسى وابن ادريس وابن ابي غنية عن ابي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شيبان عن الزهري قال اخبرني سعيد بن يزيد قال سمعت عثمان بن عفان خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام بن حسان ان هشام بن عروة حدثه به ان عائشة قالت كان يوزع ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المرقن فنشره في جميع مرقن بھی نہیں کہ غټ خانک فنشره في جميع من با اغستل وبد دین شروع کی دوبا اغستل د وبد دین من با دوار دغه نو باغسته. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الاحول عن انس قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الانصار وقريش في داره التي بالمدينه وكانت شهرا يدعو على احياء من بني سليم. وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا بريد عن ابي برده قال فجئت المدينه فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي انطلق الى المنزل فاسقيك في قدح شرب فيه رسول الله. یعنی راشه ما سره د کور ته او بدر کوم تعالی پاغه پیاله چې نبی علیہ السلام ته کیس کلو جی. وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فاسقاني سبيقا واطعمني تمرا وصليت في مسجده. وبه قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني كلمه قال حدثني ابن عباس ان عمر حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني الليله عات من ربي وهو بالعقيق عن صلي في هذا الوادي المبارك وكل عمره وحجه. وقال هارون بن اسماعيل حدثنا علي عمره في حجه. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار ابن عمر قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لاهل النجد والجحفة لاهل الشام وذا الحليفة لاهل المدينة قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لاهل اليمن يلملم وذكر العراق فقال لم تكن عراق يومئذ. یعنی هغه وخت عراق د مسلمانانو حکومت پکې نو دا چې عراق نو جی. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه را وهو في معرته بذل الحليفه. نبی علیہ السلام وہ په خپل معرض کې یعنی هغه د شپې آرام کولو ځکه انك ببدحه مباركه الباب قول الله تعالى ليس لك من الامر شيء. یعنی معنا چې اختیار یعنی په قضایا د باری تعالی په حق د مخلوق کې استا اختیار نشته جی. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الدوري عن سالم عن ابن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاه الفجر رفع راسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد في الاخره ثم قال اللهم لعن فلانا وفلانا فانزل الله ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. باب قول الله تعالى وكان الانسان اكثر شيء جدلا وقوله ولا تجادلوا اهل الكتاب. معنی انسان چې کوم دی نو دا ډیر جګړمار دی. مطلب یې څه بسا اوقات یو خبره د انسان مزاج خلافی نو دې هغه ته غار نه دی. لکه په دې کې واقع ده علي صاحب د فاطمه ذکر را چې نبی علیہ السلام ورته وی چې تهجد العلی پاسه کنه ای ورته زمونږ ورو د خدای په لاس کې چې پاسې جو پاسو به کینو پانی پرو. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيبان عن الزهري التحويل وحدثني محمد بن سلام قال اخبرنا عتاب بن بشير عن اسحاق عن الزهري قال اخبرني علي بن حسين عن حسين بن علي اخبر ان علي بن ابي طالب قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلون قال علي فقلت يا رسول الله ان انفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه. حضرت خپل پتون داسې ويقول وكان سان اکثر شین جدرا. قال ابو عبد الله ما اتاك ليلا فهو طارق بس داوود عبد الله
امام بخاری خپل مزاج ذکر کړي الته وکړه چې نبی رسول الله طرقه نو طرقه طارق نه طارق چاته وي چې د شپې راځي ما آتا کلن فو طارق سوچ تاسو د شپې راغی طارق شنو ويقال الطارق النجم دي والثاقب المضيء النجم الثاقب نغستور چې د شپې راځي آیت نجم وي او ثاقب چې پړق پړق پر سره اسقب نارک للموقد لکه یو څه اور بری ته ته اسقب نارک لکه اپړق خپل اور ٹھیک شو چلته ها وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر اليهود أسلموا تسلموا فقال قد بلغت يا أبا القاسم فقال أريد أسلم تسلم فقال قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أستاسو قوي وان جتاسو قد بلغت جي ثم قال الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ولرسوله وإني أريد أن أوصيكم من هذا الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه وإلا فاعلموا أن إنما الأرض لله ولرسوله باب قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر النبي دباب دیم جوزه اول دا دی چې قرآن کې دا ثابت شوا چې دا امت اعدل الامت دی دیم بعد د بیان د هغه حکم د پیغمبر علی السلام خپل امت ته بلزوم الجماعت فلازم نیولو قول د جماعت وهم اهل العلم چې اهل علم دي د امام بخاری دا باب وسرو زرو اولی کای معنا دا د چلکا کثرت هغه د کثرت معتبر د افراد نه دي کثرت معتبره د اهل علم دي ذکر بلزوم الجماعت فغسوق دي چې اهل علم دي ہر کتاب بتا مراد نہ دے قربان دیتا نا وفي قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامه قال الاعمش قال حدثنا ابو صالح بن النبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوب بنوحي يوم القيامه فيقال له هل بلغت فيقول نعم يا ربي فتسال امته هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من نذير فيقال من شهودك فيقول محمد وامته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجاوب بكم فتشهدون ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم امه وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وعن جعفر بن عون قال اخبرنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بابا اذا اجتهد العامل او الحاكم فاخطا خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ګوره مولانا دی امام بخاری دا باب په ملغلور لیکل غواړي باب اذا اجتهد العامل او الحاکم باب د بیان د دې خبرې کې یو عامل گورنر جج فیصله کوي او کوشش وکړي په فیصله کې دارنګ یو حاکم کوشش وکړي په یو فیصله کې خپل د علم مطابق خو فاخطا د مصیب نشه فیصله د قران او سنت موافق را نغله کرنا ده خطا شو په خلاف د پیغمبر اسلام من غیر علم یعنی دا مخالفت په وجد علم نو بلکې دا په وجد جهل سره نو فحکمه مردود نو دغه خبره مردود ده یعنی ناقابل قبول ده لقول النبي صلی الله علیه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فورد چاچ یو کارو کا چپای باندې زمون تایید نو دا مردود دی جی وفي قال حدثنا اسماعيل عن اخي عن سليمان عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن ابا سعيد الخدري وابا هريره حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى خمرا يعافين الانصاري واستعمل ولا خيبر فقدم بثمن جليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ثمن خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله انا لنشتري صاع صاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل ولكن مثلا بمثلنا وبيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان باب اجر الحاكم اذا اجتهد فاصاب واخطا باب دې په بیان د اجر د حاکم اذا اجتهاد چې کړه دې په یو مسأله کې اجتهاد وکي
فاصاب او دې حق ته ورسید نو اجرین شو او اخطا او اجر د حاکم اذا اجتهد واخطا دې خپل کوشش او مهنت تر سره ک خدای خطا شو نو دیلم اجر دی او مصیب دی پارا ډبل دی او مختی دی پارا سنگل دی جی. وفي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري والمقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الحارث عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر. قال فحدثت هذا الحديث ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب حجته الحجة على من قال ان احکام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة. گورا مولانا صاحبہ امام بخاری او بل باب دی پتی خبره رد کړي چې بعض خلق دا نظریه وا چې نبی علیہ السلام چې کوم ارشادات او کوم احکامات فرمایلی دي دا ټول صحابه ته معلومو د احکامات د نبینا بے خبر اس پر نو ٹھیک شو. امام بخاری په دې رد کړي معنی دا چې الکه د نبی علیہ السلام بعض مسائل هغه صحابه ته نور رسیدلی چې یا په وخت د درس غایب یا په وجه د بلدان غایب مدینه نه بار رسیدل د بعض مسائل هغه ته نور رسیدلی یا مدینه کیو درنا په وجه د صدا سے عوارضو کورته تلو بازار ته تلو بیمارو نو دغه په بنا باندې بعض مسائل نور رسیدلی لکه هغه روایت ابو کې راځي چې صحابي راغه ابو موسی غالبا او عمر سے بار سلام ہوئی عمر سے ور اجازت ورنہ کہ دیلا او بیا بڑا خبر الحتنی علی سواب حدیث چلو معنی دارا ایک منٹ باب دے بیان دے دی الحجت علی من قال بیان د حجت باغچا چې وای احکام د پیغمبر علی السلام کان ظاهرتن ودا ټول تر رسیدلی ظاهر معنی پوښوي ټول ته رسیدلی وما کان یغیب بعضهم او بیان دې خبرې چې غایب بعض دې مسائلونه عن مشاهد النبي صلی الله علیه وسلم چې غایب د حاضر د مجلس نبی علیہ السلام نا او امور الاسلام او بعض امور اسلام بعض خلقنا پټو معنا غایب د بلدان په اعتبار سره یا سو عذر د آزارنا په درس کې حاضر شوی نو جی. وفي قال حدثنا مثلا قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني يسعون عن عبيد بن عمير قال استاذن ابو موسى على عمر فكانه وجد مشغولا فرجع فقال عمر انا ما اسمع صوت عبد الله بن قيس اذن له فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت فقال انا كنا نؤمر بهذا قال یعنی حضرت عمر په خلافت کې وکنا عبد الله بن قیس راغی جاده وخت بیا واپس لا چې عمر ته شغل ختم شیر ما خدا ابو موسی نو आवाज اورید نشته بیا واپس تل ولات اورا ولای چې دې لار په ولې تلې چې ما ته نبی رسول الله ویلو کې درې درې جاتو غواړي چې جواب ملاو شنو فبیا کینی واپس ځه وفاتنی علی هذا ببینه خپل خبرې به گواه پیش کړي کینو خیر دې نشته او لا افعلن بک یا بدر صدا در کوما فانطلق الى مجلس من الانصار دې لا د انصار مجلس تا وقالوا ايوت لا يشدو الا اصغرنا دې مسلې ما رسول ماشومانو ساده کوي ورکول شي دا کوم ټول ته معلومه ده. فقام ابو سعيد الخدري فقال قد كنا نؤمر بهذا فقال عمر خفي علي هذا اوه پیغمبر اسلام دا خبره د معنی پټه پاتې شو جی. معلومه شو الهاني الصدق بالاسواق معلومه شو ما كان يغيب بعضهم بعض حضرات د پیغمبر د علوم نه به خبرو معنی دا شوا چلک دانه چې نبی پاک سخو دلی هر صحابي ذکری بعض خبرې بعض صحابه تر رسیدلې بعض نه رسیدلې نو دغه د اختلاف منشور ده جی.
وفي قال حدثنا عبد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري انه سمع من الاعرج يقول اخبرني ابو هريره قال انكم تظنون ان ابا هريره يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد اني كنت امرا مسكينا الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بدني وكان المهاجرون يشكر المستنفق بالاسواق وكانت الانصار يشكر من القيام على اموالهم فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من يبسط رداءه حتى افضي مقالتي ثم يغلظه فلم ينس شيئا سمعوهم مني فبسطت بردة كانت علي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترشوي دمدر درکم دا خبر استاد دمی دی پاره من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير رسول صلى الله عليه وسلم. فدیز کی امام بخاری لوگوانی خوایدلے لوگوانی خوایدلے ما توقع دا الکه حجت شرعی د پیغمبر علی السلام قول دے فعل دے تقریر دے. تقریر مطلب سره نبی علیہ السلام یو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یو کار نبی علیہ السلام یو مجلس کے ناس دے صحابو یو قول کرے دے صحابو یو فعل کرے دے اور پیغمبر دغی نکیر نہ دے کرے رد نہ دے کرے دا دلیل د جواز دے یعنی ترک انکار حجت شرعی دے بس ٹھیک شو دی بار ټول دنیا متفق ده. امام بخاری وی دا ترک انکار حجت شرعی یا دا حجت جواز دا فقط د نبی دی صلی الله علیه وسلم. مګوی نه ترک انکار چې څنګه دلیل د جواز من النبی ګرځي دارنګي ترک انکار په یو عمل من خلفاء الراشدین ومن آل العلم چې يقدرون على تغییر المنکر هم حجت دی او نشوی اس لکه دیزه که یو کار کوم خدا نفاس الله دې ما معاف کی او ما خدا دعا وختلا دې سړي دې خسته عبارت وي نو ما وی چې خدای پاک نور خو سني شویلې وربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لوی خوش قسمتی ده د نبی حدیث ته خناستي پر الحمدلله که نور څه پکې سني شویلې او نه وخت دا موږ له پالوي غنیمت ته چې پیغمبر پاک ملغلره خو اورو کړه الحمدلله الحمدلله. او ته مولوی صاحب دې قادر دې پر رد منکر څخه خوف خطرات دشمن نشته او عالم په مسلې هم دی او د دې مخ یو سړی او کارو کدی په سکوت وکړه مطلب دا چې دا عمل جایز یا مباح هو ځکه سره د علم ندی سکوت کړي. نمنګوي ترک انکار دا دلالت په اباحت کوي نو هم د عمل د نبی حجت شو هم د خلفاء راشدین وهم هغه کسان چې یقدرون علی تغییر منکر دې ځکه له باندې فیصله چلو. وفي قال حدثنا حماد بن حميد قال برتاویل دی لکه ابن تین وی يتعلق باجماع سکوتی نو اجماع سکوتی څه ته وی د نبی سکوت ته وی د صحابه سکوت ته وی. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن محمد بن المنقدر قال رايت جابر بن عبد الله يحلف بالله ان ابن سيد الدجال قلت تحلف بالله قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. باب الاحكام التي تعرف نبی اسلام والانکار اے نبی اسلام ول سکوت کړو ځکه من جمله د شواهداتنا په ابن سیاد فټ کېدل ځکه حضرت سکوت فرمایلو. حالانکه محدثین چې سیاد چې دجال نو ونو من الدجاجلا اصلاسون کذابون دجالون چې دي یو پکې دی هم وو بس واصل چې کوم دین هغه بل دی ورسره ورانه دي. باب الاحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلاله وتفسيرها وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم امر الخيل وغيرها. باب امام بخاری توګورا باب دې په بیان دې خبره الاحکام التي تعرف بالدلائل احکام چې دې احکام شریعه هغه دي چې دغه معرفت په دلایل سره کیږي. هر شی چې کوم دې حکم شرعي هغه معرفت دلیل باندې ده. وکيف معنى دلالتي وتفسيرها
او معنا د دلالت او تفسیر دغه بسنګ کیږي وقت اکبر نبی صلی الله علیه وسلم امر الخیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر کړی موږ عملی د اسنونا وغيرها دا دلیل شو ثم سئلان الخمور یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تفسیر په بار د خرونو فدلهم على قوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه ته خودنه په دې قول د باری تعالی وکړه معلومه ده چې په خمرو کې خو زکات نشته ده البته کې چرته دغه په سر باندې خیر او خیرات کینو جایز دي چې ستاله ست خورنه دي مال د لګټي کله کله خیراتی سوار کینو خیر ده کنه بد خبره خو نه ده فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب فقال لا أكله ولا أحرمه وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم أسبب فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. وګور نبی علیہ الصلوۃ والسلام انکار نه کړي دا دلیل دی چې دا حرام نه ده البته د پیغمبر اسلام د مزاج نه خلاف دا امام بخاری وی واما نقول من حدیث ابي داود نا رسول الله صلی الله علیه وسلم اکل غض چلو مخکزا وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثه لرجل اجر ولرجل فطر وعلى رجل وزر فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال في مرج او روضه فما اصاب في ثيلها ذلك في المرج والروضه كان له حسنات ولو انها قد عصي لها فاستنت شرفا او شرفين كان اثارها وارواتها حسنات له ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد عن يسقيا به كان ذلك حسنات له وهي ذلك الرجل اجر ورجل ربطها تغنيا خپل ځان د سوال په پروا کوونکی یعنی اظهار د مالداري کوونکی وتعففا فلم او ځان بچ کوونکی د سوال نه ولم ينسى الله في رقابها او د الله حق دې په غاړو کې نیم تیر کړی جی فهي له ستر ورجل ربطها فقرا وريعا فهي على ذلك بذر وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما انزل الله علي فيها الا هذه الايه الفاضله الجامعه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن سفية عن امه عن عائشة ان امرأة سالت النبي صلى الله عليه وسلم التحفير وحدثني محمد بن عبده قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثتني امي عن عائشة ان امرأة سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه قالت تأخذين فرصة ممسكة فتوزئين بها قالت كيف أتوزأ بها يا رسول الله فقال النبي مراد التوزين ينزل دي خمك اتسنا دي ها قالت كيف أتوزأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم توزئين بها قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا وعقا وعزبا ثمنا وعقيتا فنيرك وعزبا أو سمسار فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فأكلنا على مائدته فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم قال متقدر له ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدته ولا أمر بأكلهن لیکن منګو چې پیغمبر سره نفرت کړي د اطيب الطيبين چې کوم څه نفرت کی نو شی قابل د نفرت دی او که حرام نه دی نو مکروه تنزیه به نو باسي وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ثمنا او بصلا فليعتزل او ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وانه اوتي ببدر راوړ شو حضرت یو ټوکرای راوړل پای کې مختلف سبزیات لکه تو ته دیو کې صحیح کتاب الفتن دا کتاب دې په بیان د فتن کې ګوره مولانا صاحب دا فتن جمع د فتنتون دا او دا فتنه مهنت مشقت او پریشانه ته وي والفتنه اشد من القتل خلاصه دا چې په دې باب کې 101 احادیث دي موصول روایت پاغي کې 27 دي مکرر پکې 80 دي خالص پکې 21 دي آثار د صحابه پکې 15 دي ٹھیک شو او دا د قیامت د علاماتو نه وي چې قیامت کې کوم مشکلات ذکر راضی به انسان باندې نو دا غي ذکر دی او چونکه مشکلات چې راځي
دغه نه تعبیر په فتن ذکر کړی دی چې هغه سبب د فتنی وي یعنی هغه عذاب وجد ترک عمل یا وجد شرک باندې واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه جی وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنه ځان بچ کې د امتحاناتنا د فتنونا نبرسي سزا دي هغه چاته چې ظلم کړي تاسو نه یوازي بلکې تاسو راګیر شئ وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن او بیان د هغه روایتو هغه تعلیماتو د پیغمبر علیه السلام چې صحابه کرام به د فتنو نه يرول چې فتنو نه بزان بچ کوي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن شريك قال حدثنا بن عمر عن ابي مليكه قال تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا على حوض انتظر ومن يريده زبر په حوض کوثر باندې ما انتظار وکم دا چا یریدو چې ما څخه راضي علی فما فيؤخذ بناس من دوني او بني ولشي سردالې زمانہ مخکي یعنی ما ته د رسیدون مخکي فاقول امتي ويقال لا تدري تنه خبر جیولی مشو علی القاقرا ته چې لاړی نو مشوه دوی روان شه په شا یعنی دین پر خود مرتد شو او ذات دعا بتزان لغواړي اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على عقابنا او نفتنا اے الله پناه غواړو په خبره چې واپس شو په خپل پوندو باندې بيدی نشو ونفتنا یا په فتنو کې مبتلا شو الله دې بيدی نه د فتنو نه موږ وساته قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عن مغيرة عن ابي وائل قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم انا فرضكم على حوض فانا الي رجال منكم حتى اذا اولت لانابلهم اقتل دوني فاقول الى اصحابي يقول لا فاقتل جون مراد رابخ کله شیمانه مخکی زب اراده کوم چایل او باور کوم کنه نوای به مان راخ کله شیافه وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا اخبرتكم على الحوض من ورده شربا منه ومن شرب منه لم يظمأ ابدا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفون ثم يحاربون والله بما في جن زباغيله في جنم توبه الله بن ابي عياش وانا احدث ما هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري اذا سمعت يزيد فيه قال انهم مني ويقال انك لا تدري ما بدلوا بعدك فاقول ما بدلوا بعد کستا دین کې دوی تبدیلی راوستي وا ځان نه بدعات او رسومات په دین کې کړو باب قول النبي صلی الله علیه وسلم سترون بعد امور تنكرونها وقال عبد الله بن نبی علیہ السلام فرمایلی صحابه ته سترون بعد امور تاسو وګوره مان رسوسنا کوم کارونا تنکرونا چې تاسو په حیثیت دین ناشنا غنئ جی قال النبي صلی الله علیه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض وبه قال حدثنا مسدد اصبروا مراد د په دین چې کوم مصائب عالم راضي هغه برداشت کړي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الاعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون بعض اثرتن ما نفيجني صحابه انصار ته اثرتن ما نفيجني یعنی تقدیم د خلق پتا سو باندې قالوا كما تابون يا رسول الله قال ادو اليهم حقهم وسر الله حق ادو اليهم یعنی حواله کې د عمراو ته حق د مشرید دوی وصل الله حقکم او د خپل د حق د پوره کېدو رب نو سوالو کوي جی او وی قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن ابي رجاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من امير شرف عليه غير بينه من خرج من السلطان شبرا ما تمت الجاهليه من خرج هغه سوچ خروج کی خپل امیر باندې ٹھیک شو خروج کی خپل امیر باندې قید شبرن په مقدار د یوې لیشت یعنی لږ باندې نو ما تمیتتن جاهلیتن نو ته مرشه پاغه مرد جاهلیت سره رسول روان دي چې سو پرستا امیر نه کفر بواه نی اخکار شوی ناغه پور به د خپل امیر مخالفت نه کوي او که چرستا امیر مثلا داسې شي نو اطاعت به نه کوي خو فساد به نه پیدا کوي جی وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد الجاد عن جاد ابي عثمان حدثنا ابو رجاء وقال ابي قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى من امير شيئا يكره فليصبر عليه فانه من فرق الجماعه شبرا فمات مرش الا مات میتتن جاهلیتن نو معنا نه دې مړ مگر په مرګ د جاهلیت سره یو خدای شما ته ګور جاهلیت مرین بی دینه مرشه یا میتت جاهلیت مراد بدترین مرسه مرګ به خني قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ابن ابي عن عمرو عن بكير عن بشر بن سعيد
سعيد عن جنات بن ابي اميه قال دخلنا على عبيد بن سامي وهو مريض قلنا اصلحك الله حدثنا بحديث يرفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا فقال فيما اخذ علينا ان بايعنا على سمع وطاعه منګه بیاتو کې نبی علیہ السلام سره په سمې په طاعت باندې فی منشتنا په خوشاله زمونږه و مکرهنا او په ناګوارې زمونږه و عسرنا په سختۍ زمونږه و یسرنا او په سہولت زمونږه و آثاراتن علینا او په ترجیح ورکول خلق ته په موږ باندې ازمن پوجي ترجیح پوجي لکه ته یو لوی شخصیت کنا او ستا په علاقه کې بل سړی د تا نه کم مرتبه پتا امیر کی دا اسرتن علینا شو نو پتا باندې بل ترجیح ورکا فقط کینا قلار والله ننازع الامر آلو او د دې خبر چې موږ اختلاف نکو د امارت آل د امارت سره چې بادشاہ دی الا ان تروا كفرا بواها ها کې چرتا سونه کفر ظاهر عندكم من الله فيه برهان چې تاسو سره د الله سره نه تغیر دلیل وی جی او به قال حدثنا محمد بن عمرو حدثنا شعبان قتادة عن انس بن مالك عن وسيد بن حجر ان رجل شاب د نر بچیا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا انا ولم نستعمل فلانا ولم تستعملني قال وان شكرنا بعد اسرة فاصبروا حتى تلقوني باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وی نبی اسلام څخه یو کس راغی او یا رسول الله استعملت فلان ولم تستعملني تازه عامل فلان کې د عامل گورنر ک او مال د سعود را نکرا نبی رسول انکم سترون بعدی اسرة ترجیحات فاصبروني حتى تلقوني صبر وکاجی باب قول النبي صلى الله عليه وسلم حلقوا مجالا لغير مدين سفهاء باب جو بیان د قول د پیغمبر اسلام چالا امتی هلاکه زما د امت چره علا ید او غیلمتن هغه پلاس الکان او صفها وبي کدا سی پیدا بشلکان چغد صفیحان وی او دغی اولاد چې دغه سبب د اختراق د امت بجوړ شي لکه دا مروان اولاد چو پوښو کنه دا کشرانو او بیا لوی مصیبت جوړ شو اختلافات او نزاعات راغلي پایبانه وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد ابن عمرو بن سعيد قال اخبرني جدي قال كنت جالسا مع ابي هريره رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه ومعنا مروان قال ابو هريره سمعت صادق المسجد صلى الله عليه وسلم يقول هلكت امتي على ايدي غلمتين من قريش فقال مروان لا هغه غلمت قریش کوم کنه هغه مروان او خلفاء د بني امیه فقال ابو هريره او دې کې چې څومره وکنه اکثر دا اقتدارات نابالغ تم ورکړو نابالغ بګي عہدیدارانو لو شئت اقول بني فلان وبني فلان لفعلت فكنت اخرج مع جدي الى بني مروان وحين ملكوا في الشام فاذا راهم غيرمانا او زه بخپل نکسرت لم بني مروان زهین ملکو بالشام چې اقتدار په شام کې وو فاذا راهم غلمانا احداثا نو کله به چې دیولید الالکان نو عمره قال ناوی به عصاها اولای ان یکونو منهم قلنا انتال د بنو امیه چې دا الکان به قتل کنا یا نبی علیہ السلام چې ویل زما د امت تباہی بدن او جوانانو په لاس اغدا دي لکه جاهل اقتدار ور کړو او رغی چې کو کې شران نه پویو باب قول نبی صلی الله علیه وسلم ویل للعرب من شر قد اقترب هلاکت وی د پار د عرب من شر قد اقترب لوجه دا شرنا چې قریب شوه دی چې د قیامت ته جی شر یعنی قیامت مخ مبارک تک سو شو د خفقان قد اقترب پوشی فتحن اليوم کلاو کړه شوی دی نن من ردم یاجوج و ماجوج بند یاجوج ماجوجنا مثل هذه مثل هذه وقد سفيان 90 او 100 90 100 توي کړه چې دا څه ٹھیک شو او دا یو نیم سر نو چا ورته چې انا هلاکو ایمن به هلاکیږي او فینا الصالحون بنام اذا کسر الخبث چې کله پلیتان زیات شي صالحین به پکې لار شي او پرز د قیامت بیاري او سره په خپل عمل پاسي نو دینه معلومه شو چې رد می یاجوج شته یو کانی ما پرد می یاجوج باندې حواله ورکول چې دا شته کم ځای کړي
او کم تفصیل لیکل دي آذربایجان کې دی فلان کیږي کې دی ډیګریزه کې دی ان رسمال یو چټ راغی په چټ کې داو چې دا ردم خو سشتي نه په دنیا کې چې شته نه نو د دمره تفصیل او د حوالو ضرورت څه پاتې شو نه لکه ردم شته نو تاسو کتل دي تاسو د کلی څو کال خوش غاڼه دیوانه سند کتل دي بیل شته بیل کې نشته دي تا کتل ته دا خو ضروري ده چې یو شی به تو ګور نه غبوي ردم شته حدیث کوم راغی نبی رسول الله دمره سوره پکې نه وشو مراد کنه قرب دې فساد نه دي شي محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زوران ورطان اسامه بن زيد قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على حسان اوتمن په یو اوچت زبان من اطام المدینه د ډیرو د مدینې نه فقال حضرنا ما قال الله فقال اني لا ارى فتنه تقوا خلال بيوتكم كوقع المطر باب ظهور الفتن ما تخکاری چې تاسو په دې کورونو کې فتنه راځي لکه دا سره تخکاری لکه باران ساس کی چاپه سین کې ورځيږي باب ظهور الفتن باب دې پرز دې چې قیامت په قرب کې فتنه اخکار شي ټول حدیثون تامه کې ویلي بخاری اول کې ویلي حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر بن زوران سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الحرج قال يا رسول الله ايما هو قال القتل وقال شعيب بن يونس والليث وابن اخي الزهري عن الزهري عن حميد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى الاعمش عن شيخي قال كنت مع عبد الله وابي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه الايام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويثور فيها الحرج والحرج القتل وبه قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وابو موسى فتحدثا فقال ابو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه اياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الحرج والحرج القتل وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير قال عن الاعمش عن ابي وائل قال اني لجالس مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثله والحرج بلسان الحبشي القتل وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا سبحان عن ابي وائل عن عبد الله وعاصب رفعه قال بين يدي ايام ينزل فيها العلم وينزل فيها الجهل قال ابو موسى والحرج القتل بلسان الحبشه وقال ابو عوانة عن عاصم عن ابي وائل عن الاشعري انه قال لعبد الله تعالى الايام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ايام الحرج نحوه وقال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركوا الساعه وهم احياء من شرار الناس ناکار با خلق چې قیامت په وخت ژوند دی یعنی ولی حدیث کې راځي چې قیامت بنه قائميږي مگر اشرار الناس باندې باب نه یتی زمان الا الذي بعد شر منه لا یاتی زمان ناراضی یو وقت مگر آنی والا رز دغینه با مصیبت کی او تا د پاره به دغی شر وی لکه کل یوم بطر پرنه چې کوم رز وان د دې رز په نسبت خوا انن چې ان شاء الله د سبانه نه گزاره کوي با وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن زهير بن عدي قال اتينا انس بن مالك فشكونا اليه ما يكون من الحاجه فقال اجبروا فانه لا ياتي عليكم زمان الا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعت من نبيكم صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيبان الزهري حوا حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن هند بن بنت الحارث بالفراسيه عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول سبحان الله ما انزل الله من الخزائن وما انزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد ازواجه لكي يسلين ركعات في الدنيا عادة في الاخره ما شاء الله ما شاء الله من حمل علينا سلاح فليس منا اسانه طول ویل دي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا سلاح فليس منا وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سمع عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا سلاح فليس منا وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير احدكم على اخيه بسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان اشاره داس نه کی کې دې چې لا شیطان ستاسو لاس مخکي کی او بل زخم ورسی په سبب زخم د مسلمان جهنم ته نه ورځي قال حدثنا سفيان قلت لعمرو يا ابا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بنصالها نصال بن اغفالا اغا 13 حصہ وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا محمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر ان رجلا مر في المسجد باسم قد ابدا نصولها نصولا ان اخکار کړ دغه سوکا
لا يخدش مسلما چیز اون گری زخمی نکیو مسلمان لرا قال حدثنا محمد بن الله قال حدثنا ابو سمعان بريد عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مر احدكم في مسجدنا او في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نسالها او قال ليغمز بكفي الا يصيب احدا من المسلمين منها بشيء. زندہ تین زمان پورا شو هم در مرگ هم